رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي د ټولو نه غټ بیوقوفه څوک دی، د ټولو نه غټ احمق او نادان څوک دی. ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې الفاظ ډېر کم استعمال کړي دي، خو په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ټولو نه غټ احمق، د ټولو نه غټ کمکل نادان څوک دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ټولو نه غټ بې عقل او نادان او احمق سړی هغه دی چې هغه یو طرف ته ګناهونه کوي او بل طرف ته وایي چې الله رب العزت مهربانه ده، الله رب العزت رحمت ډېر وسیع ده. نن سبا موږ او تاسو خلک ګورو په ګناهونو کې به لطفتي، منځ به نه کوي، اودس به نه کوي، عبادت به نه کوي، روجې به نه نیسي، د الله د حکمونو به نافرماني کوي او وایي الله رب العزت مهربانه ده، د الله رب العزت رحمت ډېر وسیع ده، الله غفور او رحیم ده. دا ټکي هم زده کړي دي، نور خو څه نه ورځي، خو دا ټکي ورته یادي. ګناهونه به کوي، د الله نافرماني به کوي، او چې ورته وایي چې ګوره د الله نه یره پکار ده، قبر ده، حشر ده، حساب به کېږي، کتاب به کېږي، څه به درته وایي؟ بس الله غفور او رحیم دی، الله مهربان دی. دا یاد ساته، الله غفور او رحیم دی، خو الله قهار او جبار هم دی. دا یاد وساته، په دې باندې ځان ته زړه مخه کوه، په دې باندې سترګې مه پټوه چې ته به یو طرف ته د الله رب العزت حکمونه ماتې او بل طرف ته به وایې چې الله غفور او رحیم دی. نو په دې باندې نشي خلاصېدی. دغسې خلکو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم قمکل، نادان او احمقان ویلي. دا یاد وساتئ، د ټولو نه غټ بېوقوفه خلک دغه دي چې دوی په دې باندې ځان دوکه کوي، خپل خلکو ته دوکه ورکوي چې یله زه